أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه هدایت الرحمن اوتی او بیا د سپینو خبرو سره تاسو مخاطب یم. نن چې زمونږ کومه موضوع ده کومه باندې چې زموږ ټاپک دی باندې خبره کوو هغه یو کرونا وایرس چې ټول عربي دنیا باندې او خصوصا زموږ صوبه مردان کې بس صورتحال دی باندې خبره کوو. دویم زموږ لاک ډاون کوم چې دي نظامي امپلیمنټ کړي د صوبایي حکومت په هدایت باندې هغه باندې خبره کوو چې لاک ډاون تاجران څومره متاثر دي او دا د عوامو لپاره څومره افیکټیو دي او څومره افیکټیو نه دي. او دریم خبره چې چونکې رمضان دی اختر روان دی نو دلته مستحق خلک انتهایی ډیر دي او بیا چې غریبانان خو دي خو ورسره چې کوم څه باید پوښت وکړه هغه چې هند ټو ماوت او هغه انتهایی د جون تیری نو یې باندې خبره کوو چې څنګه قسمه مدد وکړي شي او کوم چې مهیا حضرات دي هغه د هغې څه کردار پکار دی. نو بجې چې زه خپل پروګرام آغاز وکړم دا نه مخکې زه د خپل مېلمنو تعارف تاسو سره کوم. موږ سره موجود دي زما په څنګ کې پرویز خان د مردان سب سینیر صحافي دی او دغه تعریف دار چې د ټول ایشوز باندې د مردان چې څونه ایشوز دي هغه باندې د پوره نظر دی او د مختلف چینل لکار کوي. ورسره موږ سره چې الحاج غلام چې هغه ستاسو محتاج دی غلام چې د سمارټ چیمبر کامز انډستری سینیر نائب صدر دی او د مرکز د دې تاجران احسان باجوړ هم سینیر نائب صدر دی او ورسره چې د بیک اسوسییشن د مردان تهیات صدر دی. نو تاسو ته خوش آمدید دی خپل مېلمنو ته شکریہ اوتی سے مننه. پروګرام آغاز به زه د الحاج غلام نو کوم چونکې د مرکز تنظیم تاجران هم یو غړی دی او د بیک اسوسییشن صدر دی چونکې سیریل وایس راخطایي چې څنګه لاک ډاون دی لاک ډاون جدي انتظامیه صوبایي حکومت هم لګیا دی چې رسونه پورې دا دغه چې لاک ډاون د دې مقصد دا دی چې خلک چې د کرونا وایرس نه محفوظ شي. ولایو خان تاسو موږ دا وایو چې د لاک ډاون نه د مردان تاجران څونه افیکټیو دي او آیا دا پکار دی چې خلک د دې نه محفوظ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اوتی سے بڑو شکریہ ادا کوم چې تاسو خپل پروګرام سپینو خبرو کې موږ راوغختلو. دغه شک نشته چې کوم دا کرونا وایرس لکه په عالمي دنیا کې او بیا زمونږ په پاکستان بیا زمونږ په صوبه خیبر پختونخوا او بیا زمونږ د مردان سٹارټ د منګانه نو دغه څه شک نشته دا یو وبا ده د کرونا وایرس په شکل کې راغلی ده. خو کو تاسو وګورئ که د کرونا وایرس کوم کیس راغی په منګا کې نو د عمده تاجر کاغه وفاقي حکومتي او که صوبایي یا نو چې هغې باندې څه تکلیف راشي نو دې تاجر ته آغاز کوي یا دا تاجر د هغې سره مرسته کوي. یا دلته چې کله داسې پروګرام جوړ شو چې یاره سعادت خان صاحب د الله پاک وبخي او د هغه کیس په مردان کې وشو لاکډاون شو نو الحمدلله دا هم تاجر او دا بیک اسوسییشن په ریکارډ دا ستاسو په کیمرو په شیشو باندې چې لومبنې دا بیک اسوسییشن چې منګا ته ځان د حکومت نه مخکې رسولی او آخر سره خپلې خلې زرې هغې ته پیکیجونه دا من کړي وه هغه ضلعي انتظامي ته هم پته ده. بل ضلعي انتظامي چې کوم کارونه وکړه په مردان کې هغه اپریشیټ کوو ځکه کم لاکډاون د 56,000 کسانو دا ډېر ګرانه خبره وه خو هغې خپل یو حکمت عملي وکړله او هغه لاکډاون یې خپل وساتو په هغې کامیاب شو. کیدای شي چې دا نقصان ټول مردان ته ډېر رسېدلی وه. بیا د تاجر خبره چې یاره د تاجر څه پوزیشن دی نو لاکډاون سره موږ په طاقت کې وو موږ په زور کې وو نو موږ د منګار خلکو سره خپل امداد خپل مرسته وکړله او چونکې زموږ په خپل سر راله موږ دونه کمزوري شوه چې کوم دا ګورنمنټ کوم SOPs موږ ته راکړ موږ په هغې باندې عمل درآمد هوتي صاحب کوه خو چې دا اوس کوم اخري نوټیفیکیشن وشو یو خو تاجر اعتماد کې وانلی او داسې एकदम نوټیفیکیشن راشي چې بس एकदम دا به کار به داسې نو دا کوم اخري نوټیفیکیشن چې کوم شوي دي څه یوه نیمه میاشت وشوه یوه نیمه میاشت یې لاکډاون و په دې کې که تاسو د میډیسن والي او که تاسو د شیخ خورنوش کوم څیزونه والي نو هغې کې موږ دا بیکر اسوسییشن زموږ د بیکرۍ کار داسې چونکې که د میډیسن کار دی خو په کور کې به یو تن میډیسن خوري دوه تنه به خوري او دا خوراک ساک ټول کوي نو دا اخري نوټیفیکیشن چې کوم راغی دا داسې راغی چې په دې باندې موږ تحفظات داري دا بالکل ذهن نه مني 5 بجې ګوجر پې راوړي او 4 بجې ورته دکان بند کا
5 بجې زمونږ کار شروع کیږي 4 بجې موږ ته بیکري بند کا زمونږ ټول کار د خروسکو سره دی بل دغه پې د هغې سره زمونږ د عمر ټیکه دي موږ په کوو باندې ستړي شو موږ په پنیر باندې ستړي شو باقي زمونږ حالات داسې راغلي چې موږ په خپله هغه خیر ته کینولو کاروبار هم انتهایی کمزور شو خبره بالکل آزادي او راځو پرویز خان ته راځو چونکه موږ لومبي چې کرونا وایرس باندې هغه د ټاپک زموږ راغلی لاک ډاون موږ لومبي پرویز خان صاحب ستا تمخ د رسوال چې حکومت لګیا دی لاک ډاون راغلی دا موقف ته چې د عوامو د بلا بهبود د بار دی او قوم چې محفوظ شي نو معیشت بیا هم جدي شو قوم چې پریوزي نو دا هیڅ پریوزي بیا نه لګي آیا ته د تاجر دا کوم موقف ته د دوسوي کنه چې صوبایي ځینې حکومت کوم سټپس لري هغه ته دوسوي ستاسو راغلی د لاک ډاون انتظامی په حق باندې خبرې اترې تاسو د دې پروګرام نن برخه ده خبرې روانې دي زموږ صدر صاحب چې کومې خبرې اترې وکړي زه به تاسو دا یو خبر وکړم چې لاک ډاون کله چې په 19 تاریخ باندې د مارچ په میاشت کې د لاک ډاون حکومت دلته مردان انتظامیه او د سعادت خان د مرګ نه پس په دویم ورځ باندې بیا د لاک ډاون شروع کړو خاص کر دغه چې کوم دی منګا هغه علاقې سیل کړه د په ورځ باندې زه تل هغه چې کوم راپورټینګ کړی دی په منګا کې مو کړی دی بار په غونډې د منګا څومره نو کونسل چې کوم دلته کیو زه به تاسو د دې دا یو خبر وکړم چې لاک ډاون خاص کر زه به تاسو حواله د چین درکړم چېرې چین د دې وبا نه ولې ووتو څنګه هغوی چې کوم دی د دې مقابله وکړه په دې لاک ډاون یې وکړه ځکه چې هغه خلک تر اوسه پورې په میاشت پورې هغوی د کورونو نه خپلو نه دي راوتي ناست دي دې سره روزګار سره وابسته خلک چې کوم دي هغه خلک ډېر متاثره شو زه به تاسو سره ډېر بېحده متاثره شو هغه خلک ځکه چې موږ خلک زموږ د مردان د خاوره چې کوم ده دا باندې ټول دا روزګار والا خلک چې پراته دي دا ټول غریب طبقه ده غریبانان خلک دي څنګه چې صدر صاحب بیکرې دغه سره د دې منسلک دی د دې روزګار د کاروبار دی د دې نه علاوه نور خلک چې کوم دي خاص کر موږ سره نږدې دلته پریس کلب سره د ګجوخان بازار دی واړه واړه دوکانداران هم راغلي دي په هغې کې ناست دي چپړو سټالونه مخې ته لګولي دوکان مخې ته هغه خلک هم متاثره شوي دي موږ چنګچیان والا غریبانان یاد کړو چې دغه خلک لکه چمچي یو سړی په قرضونو باندې علي صدر صاحب بالکل په کښتونو باندې والي هغه خلک کور ته څه وړي د چمچۍ به څه مزدوري ټرپک نه چې خلاص شي او هغوی د چالانونو جرمانونه بد شي نو چې کور ته وړي نو 400-500 دغه به د هغوی دروازې ماتني هدایت صاحب لاک ډاون چې کوم دی دا زموږ د عوامو په پیدا کې دی که چېرې موږ دغه شانې د اوس چې حکومت کومه نرمي وکړه د دې نرمۍ باوجود دا خلک وګوره بازار ته راشومه بازار دوکان خو بند دی که نه خلک خو راوتي دي که نه هغه رش خو شته که نه وګوره پاکستان چوک ته لاړ شه بینک روډ وګوره دا شمشیر روډ وګوره څومره ګاڼه د اډې ته لاړ شه ته دا وګوره زه تاسو دا یو خبره ده حکومت ته هم ستاسو د دې پروګرام په وساتت سره زه هم دا خبره په ریکویسټ ورته کوم اپیل ورته دا کوم چېرې دا لاک ډاون دا کم رش چې کوم دی دا د ختم کړي شي دا خلک د کورونو پورې محدوده شي څنګه چې صدر صاحب هغه خپلې ګیلې هم کوي هغه خپل ژړا فریاد هم دا کوي دغه شان د ډېر خلک دی سره چې کوم دی خراب شوي دي ډېر زیات خو د چین حوالې ده چې موږ ورکړو چې هغه خلک د دې نه ووتو صرف او صرف په دې لاک ډاون باندې بالکل پرویز خبرو سره زه اګري کوم په دې وجه چې سره سره چونکې دې وخت کې واحد د دې وایرس نه بچاو واحد حل لاک ډاون دې اوس پورې میډیسن دې دریاب شوی لګیا دي عالمي سطح باندې امریکا چې هغه زموږ د سرحدي ځان مخکې هغه باغ شوی ده آباد شوی ده هغوی لګیا دي د سرچ لګیا دي دې لپاره میډیسن د دې نشته نو واحد حکومت هم دا وایي او چې کوم عقل او دانشور خلک دي هغوی هم دا وایي چې وایي د دې واحد حل چې دی لاک ډاون دی خو ورسره سره صاحب لکه چونکې تا ګیلې مانې هم وکړئ خو چونکې دې وخت کې متاثر طبقه هر طبقه متاثره ده که بالفرض څنګه پرویز خانو چې هغه په دوکان کې واړه دوکانداران دي هغه کسان چې چا صرف سټال دی خو یو پاسه لګیا دي ورسره ټرانسپورټران هغوی لکه ګاډي اغشتي په کښتونه اغشتي پانډر بلو اغشتي هغوی ته خلک دیوالي ته تر روان اوتي صاحب زه یو خبره کوم اوتي صاحب یو حکومت له مخې ته یو خبره کېښودل دي موږ هم یو خبر د هغې مخې ته کېدو چې فرض کړه لکه زما بیکري بند ده نو ما سره 15-16 کسان ما سره کار کوي ما سره لیبر دی هغې له به زه ریلیف د کم ځای نه ورکوم ګورنمنټ ما له ریلیف نه راکوي زه خو که ریلیف غواړم نو زه دا وایم چې موږ د ګورنمنټ سره ولاړ یو بالکل دا کرونا وبا چې دا شته حکومت
بجلی مت کې دا نه وژو نه جی نه اوتی سه بلونه زړه په زړه راغلي د خټیک راغلي دي سری لیپ نشته ما زړه په زړه په زړه دي سنشته او دا سه خبره چیرې بلونه دغه ویلې چیرې بلونه تاسو کم باقاعده د هم جمع کوي دا خاص کر د بجلی بلونو په حواله سره دا خبره مرغلي دا څه زبردي دا یو خبره ته دا کوم بیا کوم او بیا بار زه دا خبره کوم چې زمون معاشي حالات زمون د پاکستان ډېر زیات کمزور دي ټول غریبه طبقه زمون په وطن کې او دا حکومت چې دا لاکډاون ورکوي یو نیټ ورته ورکوي بل تاریخ ورته مقرر کړي بل دا ولې کوي دا شی چې کوم دي دا غلي چې دا شی مونږ لاړ شي دا ګرمي راشي موسم لږ دغه شي ولا شی په کلار شي خلک کورونو پوری شي دا شی په خپل باندې دا ختم کړی شي نو مونږ ته پکار دي چې موږ په کورونو پورې محدود شو څومره تر شعور او د ذهنیت والا خلک دی هغه ته دا پکار چې خپل کورونو نه راوځي خپل دا شی چې بار یو کس راوځي دا زمونږ بچو کور کې نشته دا چې دا خلک بار راوځي دا بار نه یوسي کور ته هغه ماشومان هغه خلک چې کوم دي او هغه چې دا وشي څنګه چې اجي په لګیلې پریاد کې چې د کاروبار خراب شو دا چې اجي څنګه چې تاسو ترانسپورت خبره تر وکړه ترانسپورت دلته کې زه به دا وایم چې ډرایور کلندر دا به یو سړي سره ورسړي هغه نیک ته لاړ شي دا ګاډي کولاړ دي کنه نیک ته ورشي نیک ته چیرې بچی مې دی وجز هغه نیک والا پیسې ورته ورکړي چې نیک تم غریب راشي هغه د سریلی مل دا راشي هغه سو ګټي نو ډرایور به مې اوسې کلندر به مې اوسې دا نیک به خپل جیب کې واچي خپل بچو ته اوتی سه به لکه حالات خراب دي دا د سپلو د پیزار تاسو خبرو کړل بالکل دغه دا سیزن دی د چا میارغي سره کاریګر لګي دي یار یو کس سره 15 په دغه کې لګي خپل بالخاني نیولې دي دغه خبره د کپړو ولا خبره زمنګ دا کار د خروس کو کار چې کم دی د پیو یا د بیکره دا د دې سټوریج نه کیږي پیما په سره روان دی غپیو نه بزکه پور سټوریج کومه خو چې کومه د دې تفکیر چې آغا په لاکډاون کې آی په 37 پر نه یو دا سرکاري ملازمین چې خپل تنخواه ده جام دې چې کوم کریانه والا دین او حکومت دا ورغوي او سره تاسو بیک چې کوم دی آغا کولو دي نه دی کولو زمون کار اوتی سه زمون نه کنه ورجی کنه زمون کار چې دی 4 بجو نه پس شاټیږي لکه زه ساره لس بجې پیکوړه کم تلس بجې کوړه پیکوړه وړي نشوړې سو کم نوړي هر سړی وی ګر میرا کا دا منګه د 3-4 بجو نه پس دا منګه چوب سو بیا سو راځي ګرمو ورکو نه هغه پیکوړه یا هغه ډوډۍ هغه ته ما هم بسنګ خوري زمون کارداري دی پسې اختر روان دي ما چې څنګه غرض کو چې د پیو دا پیسې لشي دا چې د پیو دکان 4 بجې بند کا ټول مرتاسو دا پیکوړه یو ټول خانه چې دی په لاکډاون دوی دا خزم په کورو کې کارونو کې کور دې ډوړه په کې پرويزه په د خزل خو اوتی سیب چې موږ بار وګټو نو خزل به یو سوا اوس ما سره لیبر دی لیبر لزری د کم زینه ورکما دا سړي چې هغه ته اکثر وي چې راځي نو ځان سره وړه ځان سره وړه هغه خزري دا خدای په امتحان دی لګا دی کې استقبال پکار دی کې راځي خدا خو امتحان دی چې بازارونه بندي او ډېر بندي ای په سکول کې لګي او اوتی سیب دا الله په ذات مې قسمي ګوره د امتحان خبرو تاسو یو خبره دا کوم زموږ چې څومره دار عمر دی تاسو دی د جی سیب دی په دې کې ډېر موږ چې سکتون کې زموږ دي مشران مې پکې هغه باندې په ژوندۍ کې په عمر کې وداسې حالات نه دي راغلي لکه دا اوس چې کوم دي لکه امام کعبه د دوا په سوشل میډیا باندې ډېر وایرل شوی او واقعي د ځلونه درنه دوا کوي چې د خدای پاک کور د نبی سلام مسجد نبوي لکه دا خالی شو کنه دا د خدای پاک د ناراضتیا راغلی بس پکاره چې لکه موږ ټول باندې باندې توبه استغفار وکړو دا د اعمال لدی او تیسه ستا پر پروګرام پر ساده سره خبره کومه هغه دا وی تاسو خفغان مکوي چې لکونه جمعهتونه بند شو هغه کې جمع بند شي بند خو نه دي رواني سو پیس باندې عمل کوي تاسو کوشش وکړئ کروڑو کورونو کې جمع شروع کې خپل خزي بچي ځان په سودرايو کور جمع کوي لکه موږ خپل کور ماخام ځان پس خپل بچي او دا ټول درو موږ جمع کوو دا خو ځان له خپل یو لا بل ټاپک زموږ چې کرونا وایرس څنګه زموږ لومبي دا خو دې وخت موږ چې لکه لاکډاون دی او تاجر برادری هم دا ټول دې وخت موږ یو وقفه نه پس بیا راځو زموږ چې کوم ویب ټاپک کرونا وایرس ټول بلکې ټول صوبه کې او افغانستان کې دې باندې خبره کوو یو وقفه نه پس واپس راځو موږ سره اوسه
ویلکم بیک پروګرام بیا آغاز کوم زه د پروګرام چې کوم زموږ ټاپک ته چې کوم کرونا وایرس دی زموږ ملک کې زموږ صوبه کې او زموږ ضلع مردان کې چې څونه د افیکټیز دی او څونه پورې خلک چې متاثر دي او کرنټینا سنټر کې برادری کوم چې متاثر دي د وخت تعداد دغه 160 ته او پرون چې کوم فګر راغلی دي چې کوم افیکټیز دی هغه 19 دي لکه 19 نو واقعي چې کوم صوبایي حکومت او ضلعي حکومت لګیا چې به دا شی ډېر تیزی سره او ډېر سپیډلی طریقې سره دا غوړيږي نو دا حادثه چې بالکل بجاله دی باندې به هم خبره کوم پرویز خان ته ترجمه کوي چې سره دی وخت کې څه فکر دی او درایا بالکل زبردان وای چې راځي چې موږ ناشته تاسو ته پروګرام په دغه باندې چې زم مردان دې الله په ډېر غټ کارونه دې زموږ په جواب باندې په پاکستان باندې زموږ په ملک باندې چې دلته کې زموږ او شمیره چې الله کمه کوم چې دا تعداد سره دا څنګه روان دي کنه او بیا خاص کر هدایت صاحب دا کم کسان چې کم پازیټیو کیسونه کم راغلي دي دغه خلک الله پاک صحتیاب خوشو دا راشي ورو کرنټین کې واچولې شو دې ځکه بیا هغه چې کوم دې واکې د سره دا خبره ده چې خلک کې خوف دي تاسو ته زوزینا ځلې انتظامیه زیات تاسو باندې دي خلک کې کینا ځکه دا ډېر به شرم دی تاسو دا کوم نشان دیو که شهر کم کیسونه دي ځکه دي خلکو کې شتا ټیسټونه دا غوښنه دي شي نو دا ټیسټ تا کم طریقې چې کم ته دا اسانه دي شي دا ځلې په ساده باندې ورول شي دي چې ځلې کې دي کیږي او آیا کچا کې مثال خبره پازیټیو راغله نو هغه سره د نه چې پولیس لاړ شي دا کور مخه ته پولیس کې دی هغه کسیل کې خلک د دغه یاري نشي کولی چې راځي سره زیات تر خلک چې کوم نه راوځي په دا وجه ویل چې موږ په اساس دې موږ زموږ مسلمانانو خدا کیدل زموږ خدای ایمان چې موږ تشتا چې پیدا شوی زموږ ټیم زموږ وخت زموږ اړیکې شي احتیاط ضروري دی احتیاط لکه موږ ټول به کار چې احتیاط کوو دا سنت نبی دا او بیا دغه خدای ته سره توجیه شي دا الله نه هم سوال وکړه دغه دا زموږ ټول ایمان دی چې مرګ یو پیرا مقرر دی او لکه احتیاط ضروري نو تاسو بس ورکوونه د مردان د کوم هي وزارت چې وی دا کوم راشي او د مردان د غریب خلکو د دې مدد وکړي او دې څه دا ښکار دی کله چې دا احساس پروګرام شروع کېدو نو د خلکو رايګانو ورکول چا وی د سیکریټری پدروشي چا وی د ناظم پدروشي نو پای کې تاسو ګورئ هغه سیستم داسې ګډ وډ دی سو خپه سو خوشاله زمونږه اوس روان اختر دی اختر د خوشحالو نوم دی نو زه خبره کوم لکه دا به مهیر حضرات خو پکې ډېر زیات دي خو زه تام یادوم ځان مې یادوم پرویز خان مې یادوم دا یادوم چې موږ د ځان نه سټارټ وایلو چې به زه به روان اختر کپړې ځان نه جوړوم زما د اختر جوړه چې دا په 1500 ده 1000 روپۍ به زه درځي لور کوم 2000 روپۍ دی دا 2500 روپۍ به زه یو غریب لور کوم زه هم داسې هر یو د مردان ولس او دا یو سوچو کی پلس سوچو کی زه دا به وړه خبرې یا وړه میسج دی چې زه به کپړې نه جوړوم په 1500 روپۍ سوټ مثال په تور کمزوري سوټ 1000 روپۍ به سره خپل سجیشن وکړو سم د سره د اتفاق کوم دا د ویسټر باشن دمست زم علم ان شاء الله زوم د اختر کپړې جوړوم او جما سره سوټ زما تسکیږي ان شاء الله د خپل ځای مطابق باندې دا ورکوم په دې پروګرام وساتت سره زه دا یو میسج ورکول غواړم څنګه چې دې څه وایي چې زه ونی د زما د اختر په کپړو باندې لګي زه نه جوړم زه یو غریب کس ورکوم خیال دې بس دا یو امتحان دې په موږ باندې او الله پاک دې موږ په دې امتحان کې کامیاب کړي ټول موږ ته دا کم غریب خلک چې کم دي لاندې خلک چې کم دي تاسو دې ته پکار دي چې دا خلکو مرسته وکړو د دې مدد وکړو راشن په دغه باندې شو د کپړو په دغه باندې شو دا موږ ته یا روزه روانه ده یو جماعت ورتل ورکول پکار دي وته کنه ورشي وته نو دا خبره ده موږ ته پکار دي چې موږ یو شو لاکډاون کوم حکومت چې دا کوم فیصله کړی دا زموږ مفاد لپاره ده عوام په مفاد کې دا خلاف نه دي چې پولیس راوځي یا زموږ ایسي صاحب راوځي یا الکتریک کمیشنر صاحب راوځي انتظامیه راوځي او تا باندې دکان په زور باندې او تا ته وایي چې وځو دا کورونا خلک راوځي په ډېر ناس دي هغه کورونا شړي دا زموږ په مفاد کې زموږ سره دښمني وي سره نه ده دا یې همدغه سوچ همدغه دغه پکار چې یار ټول موږ دې سره یو شو او د دغه غریبانو خلکو مرسته وکړو د پرویز کرپټن پوینټو سر سره تاسو اخري ستاسو د جملې ځینې نظامي صوبایي حکومت تاسو ورته میسج ورکړم یا چې پروګرام وایډ
مودي صاحب صوبایي حکومت ته خدا وایم که زه چېرې طاقت کې به نو زه به بل سره وداده وکړم زه به مرسته وکړم ځکه ما لومړني سټارټ کې وي چې کله د مرکزي حکومت یا د صوبایي حکومت څخه له ځله راشي نو هغه تاجر ته اواز کوي ټیک دی څنګه چې ماشوم خپل مور ته اواز کوي دغسې ګورنمنټ چې کوم دی تاجر ته اواز کوي موږ خپله صوبایي حکومت ته دا وایو زموږ وزیر اعلی صاحب ته چیف سیکرټري صاحب ته خپل ضلعي انتظامیې ته موږ دا وایو چې زموږ سفارشات په دې ځای دی وایي چې چېرې زموږ چې کوم دا د خروسکو سره کومه خبره ده لکه دوی را 4 بجې ورکړی دی په دې نظر ثاني وکړي دا فیصله خپله واپس والي انشاءالله موږ څنګ په څنګ د صوبایي حکومت سره ولاړو مرکزي سره ولاړو او د خپل ضلعي حکومت سره ولاړو ناجیه ډېر مهرباني د خپل مېلمنو شکریه دا کوم په دې لاره باندې دا وړاندې کوم چې زموږ کوم د ټاپک د درې ټاپک شو کرونا وایرس په صوبه کې سی شو په مردان کې سی شو د هغې حوالې سره خبره شوه لاکډاون ایشو باندې هم خبره شوې زموږ سیمه صحافي پرویز خان او الحاج موږ په دې خبرو کړې آخري ټاپک زموږ چې کوم هغه انتهایي دردناک و چې کوم مهمه زراعت دي او هغې ته پکار دي چې هغې د غریبانو د متوسط طبقې بھرپور مدد وکړي د خدای پاک په خزانو کې هېڅ کمی نه راځي د خدای پاک غریب بادشاه دی او دغه کوم چې خان نواب دی یا سرمایه‌دار دی دا خدای پاک په دې غریب په کور کې پیدا کړی شو نو دوی دا شکر ادا کوي چې دوی د خدای پاک قوت درس ورکړی دی او دا وخت دی چې روژه مبارک هم ده او مسیح اختر هم دی چې د خپل حیثیت نه بڼ کړي کوم څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه خپلو کې به د دې مقابله وه چې هر یو کس به نبي علیه السلام په هغه باندې لبیک شو او کور خالي کړو چا ونې کور خالي کړو نو زما دا ریکوست دی دا اپیل دی د مردان مهیا حضرات ته چې هغې د خپل نه باندې ګوته کېږي او باندې سي د غریبانان مدد دې وکړي په دې کې به انشاءالله د دې د ذهني سکون او ذهني برفور دغه به وشي د پروګرام اختتام د ضرور ډېره مهرباني انشاءالله بل پروګرام سره به نوی ټاپک سره راځېږو ډېره مهرباني السلام علیکم